بسم الله الرحمن الرحيم. الغبن والتغرير. هجي څلورمه مقاله د دریم باب په بیعات کې شروع ده او بیان راته د غبن او تغریر کوي. غبن تاسو پیژنئ چې کله مشتری مبيعه په ګران ریټ باندې والی او شیخ الاسلام د غبن تعریف دا کړی چې یو شی په ضعف باندې والی، ضعف لسر په شی په شلو باندې والی او دوکشي او تغریر چاله دوکه ورکول. نو د دې کمی مادي ذکر کړي تقریبا 3-4 مادي دي. دغه خلاصه ده چې زمونږ د احناف په نسبت باندې که یو سړی مغبون وي نو هغه ته اختیار د فسخ د بیع نشته دی، که بایع او که مشتری وي. دا مسله زده شوله. البته که تغریرا مغبون وي، دوکه ورسره وشي او مغبون وي، نو بیا ورته اختیار د فسخ د بیع شته. نو که بغیر څه د دوکې نه هغه شی ګران ارزان خرڅ کړي خپل یا ګران والی، نو اختیار د فسخ نشته دی. او که بایع دوکه کی ګرانی واخلي یا مشتری دوکه کی او ارزان په خرڅ کی، غبن فاحش موافق، نو بیا ورته اختیار د فسخ شته دی. دا مسله زده شو. ورسره مسله دا تاسو واورئ چې متأخرین احناف مطلقاً په غبن کې د فسخ اختیار مشتری ته ورکړی دی یا بایع ته. څوک چې غبن فاحش وکړي هغه ته د فسخ اختیار ورکړی دی. او المشقة تجلب التيسير کما قصه ده کنه، هغه دلاندې تاسو باشپاو نظایر کې ویلي دا مسله ده. هغه شان نور فقها هم ذکر کړی دا او شیخ الاسلام په فقه البيوع کې ذکر کړی دا. ثم ما ذكرنا من مذهب الحنفية في نفي خيار المغبون وأصل المذهب، ولكن أفتى كثير من المتأخرين بإثبات الخيار للمغبون المغرور كما ذكر ابن نجيم تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. برحال دا مسألة وشو ليوا. ورسره بدي کې دا حکم هم دی چې اختیار د غبن چې دی دا به ورثو ته نه منتقل کیږي. او ورسره دا هم حکم دی کوم مشتری مغبون مغرور چې دی کوم مبيع کې مالکانه تصرف وکي نو به اختیار چې دی هغه ختم شو. اوس ته وګورئ د اختلاف صرف د متأخرین او متقدمین په دې کې دی چې صرف مغبون وي، صرف غبن ورسره وشي او دوکه شوی نه نو فسخ کولای شي کنه شي، نو متأخرین به هم کولای شي. او د متقدمین موافق خبره ذکر کړي تاسو وګورئ چې الا به فسخ کولای شي چې ورسره تغریر هم وي. نو 67 نمبر ماده اذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير فليس للمغبون ايفسخ البيع. دا خبره ذکر کړي دا اصل مذهب دی. دا ايفسخ ته ویل فسخ يفسخ وایي صحیح دی. فسخ وريتا الا انه اذا يفسخ هذا أن يفسخ البيع الا انه اذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم. هذا خبر ممكن وکړي کدي یتیم په مال کې به متقدمین هم دا راي دا کسر غبن راشي یتیم په مال کې د یتیم په مال کې کچري غبن راشي همدغه شان مال وقف دی د بیت المال مال دی، نو بده کې بغیر د تغریر هم فسخ کولای شي. الا اذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم لا يصح البيع ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم. 709 اذا غر احد المتبايعين الاخر، یو بکی بل دوکه ورکی او به غبن راشي وتحقق ان في البيع غبنا فاحشا فللمغبون ان يفسخ البيع. دا کول 710 وداوت تغرير چې لا ينتقل الى الوارث ان مات من غر بغبن فاحش. 711 والمغرور لو تصرف في المبيع تصرف الملاك. دا خبرم ټول کړي وی کنه، نو سقط حق فسخه وكذا اذا هلك المبيع او استهلك او حدث فيه عيب او بنى مشتري العرسة عليه او بنى مشتري العرسة عليها بناء لا يكون للمغبون
حق الفسخ په دې صورتونو کې مالکانه تصرف وکړو هغه فسخ ختم شو په خبر باندې پوهیږي کنه غټ مغبون څوک دی نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس صحة والفراغ احکام انواع البيوع د بیوع د انواع او احکام را تبایني نو مولوی اول تقسیم د مطلق بیع دا څلور دي یو نافذه ده بل موقوفه ده بل فاسده ده بل باطله ده نافذه پیژنې چې شرایط د بیع ټول پروي او ارکان د بیع پروي اهلیت موجود وي مبيعوي نو حکم ادارې چې بس مشتری به د مبيع او بایع به د سمن مالک جوړيږي دغه شان بس دویمه موقوفه ده بایع موقوفه کې شیخ الاسلام پورا باس کړی ښه او دې کې شامی کې تقریبا سدیش کې څو صورتونه ذکر کړي بایع موقوفه کې تاسو به کتلی دی هغه نيف وثلاثين هغه کې غټ صورت دا ده کنه کوم شام تورمن کې مشهور هم ده هغه دا چې وسړی فضولی وي یعنی یو کس را پاسي کې د بل شي خرڅ کی تاسو ته یو مسله پکې امر سي عجیب غونته کې ده خبر درمانی ولېږي هغه هم په دې کې شامل کړي به موقوفه کې چې کوم ماشوم هغه د ولی د طرف وته د شرع د به اجازه نه او دغه به کې دا به موقوفه ده خپل شي اخلي خرڅي ښه بهم ولی تصرف په مال کې ولی کوي نو شریعت تصرف حق چره ولی له ور کړی دی ماشوم نه دی ور کړی نو که ماشوم یو کې نو دام به د فضولی د چاته فضولی چاته ویل کیږي چې دا سکه تصرف کې چې شریعت دغه حق نه ور کړی دای تعریف ولا کړی دی نو چې ولی له حق ور کړی او بچي کې ماشوم یې کوي نو ماشوم ته خو حق نشته دی دا به فضولی کې داخله کړي حتی که ماشوم غټ شو به رسنه نافذین نشي نافذ ولې اول وخت چې شی ختم شو بس ختم شو به دې لپاره شرایط ذکر کړي دي 15 شرایط ذکر کړي احناف په نسبانه چې بیع موقوفه دا به موقوفه وي 15 شرایط سره هي کې وداري چې څوک به موجز ورلوي چې کله غته پته ولګي او ځسره چې فضولی چې دا به ځان لنه کوي بل به خرڅي او دا مختلف شرایط ذکر کړي برحال ګوره کدا مشولو به فاسد ده چې اصلا صحیح وي او د یو وس په وجبانه کې فساد راغلی وي او بل باطل ده چې اصلا او ذاتن دواړه په کې فساد نو ته وګورئ انواع البيع بالنظر الى مطلق البيع اربعه نافذ وموقوف وفاسد وباطل فالنافذ شاته ما افاد الحكم چې ډایرکټ د حکم فائدہ ورکړي للحال فی الحال نور انور کې للحال راغلی دی للحال شاهدون فی الحال شاهدون لیکل والموقوف ما افاد عند الحال اجازه تاسو پوه شئ د حکم فائدہ ورکړي حکم یې سره مشتری بده به مالک کیږي او بای بده سمنو موقوف چاته وي ما افاد عند الاجازه اجازت په وخت کې فائدہ ورکړي او فاسد چاته وي ما افاد عند القبض چې قبضه په وخت کې اجازه فائدہ ورکړي خو قبضه سره موږ نور شرایط ویلی قدرت کې چې په اجازه د بایا بوي د قبضه او په مال او په څه وي عوضین به مال وي بل باطل د مال مفت اصله چې بالکل فائدہ نه ور کوي 713 البيع بالنظر الى المبيع اربعه مبيع ته نظر کو نو د بیع څلور اقسام جوړيږي کم یو مقایضه ده چې هغه کې بیع د عین په عین معنی کیږي او عین ویل کیږي ما عدد دراهم او دنانیر دراهم او دنانیر او مروجه پیسو نه علاوه چې کوم اشیاء دي او په تعین سره متعین کیږي هغه عین دي او دراهم او دنانیر او مروجه پیسې کوم چې په تعین سره نه متعین کیږي هغه دین دي بهرحال مقایده چاته ویل کیږي بیع د عین بالعین او بل صرف د چې بیع د دین بالدین وی او بل سلام د بیع د دین بالعين وبيع بلا معروفه بيع هغه بيع د عین شي وي بالدين په پیسو مروجات دراهم او دنانیر او غیره سره وته وګورئ البيع بالنظر الى المبيع اربعه مقايضه وهي بيع العين بالعين وصرف وهو بيع الدين بالدين وسلم وهو بيع الدين بالعين وبيع معروف وهو بيع العين بالدين كاكثر البياعات بيعات بتوایو کنه بيع بحر رائق ملخص وصح بيع ثمره لم يبدا صلاحها دا مثلا برون کړي مو
چې باغ کې میوې دي پوره واوري باغ کې میوې دي لا بیخي شوي نه دي نو د دې بیه چې دا صحیح نه ده ځکه بیه د معدوم ده او د دې نه بدترین صورت شیخ الاسلام وایي هغه دی چې هغه یو کال 2 کاله مخکې خلک باغونه په ټیکه باندې بل ورکوي خرڅوي. دویم صورت دا دی چې بعضې میوې پکې شوي دي او بعضې نه دي شوي نو په دې کې مفتابه رایې دا ده چې دا کمې نه دي شوي دا طبعا د هغې کمې چې شوي دي بیه کې داخلي کې او بیه صحیح ده. او دریم صورت دا دی چې بس میوې شوي دي نو اوسې خرڅوي مشتری اخلي نو اوس پکې نور صورتونه جوړېږي پخې دي یا لا پخې شوي نه دي زموږ د احنافو په نظم باندې درې صورته د دواړو جوړېږي خو حکمونه یو شان دي نو بس په یو ځل به ووایو میوې پخې شوي دي او په دې شرط باندې مشتری والی چې ډایرکټ به وس کټ کومه دا جایز ده او که نه دي پخې شوي هم دغه حکم دی. دویم میوې پخې شوي دي یا نه دي پخې شوي خو په دې شرط والی چې څو وخته پورې به کې پرېږدو نو دا ناجایز ده خاص کر شیخانو په نظم باندې. او دریم میوې پخې شوي یا نه دي پخې شوي او مطلقاً شرط پکې ذکر نه کی چې کټ کو به کنه پرېږدو به نو دا هم د حنابلو په نظم باندې جایز ده. امام محمد رحم الله یو خبره موږ ذکر کړې وه او دلته دې مو ته اشاره کړې هغه دا ده کچرې میوې مکمل پخې شوي یا اکثر پخې شوي لږې پکې داسې چې هغه له پخوالي ته نږدې وي په دې صورت کې که بشرط القطع ترک وي بشرط ترک هم وایي جایز ده او دې باندې فتوا هم ورکړې ده متأخرینو پوه شولې په دې خبره دیو دا ذکر کړی هم ده او شیخین بهرحال وایي چې بشرط ترک چې ده هغه ناجایز ده. امام محمد رحم الله هم دا خبره کوي چې لا پخې نه وي بالکل ټولې او به بشرط ترک به زم دا وایم چې به جایز نه ده. وته وګورئ وبيع وصح بيع ثمرة لم يبدأ صلاحها اي لم يظهر صورتها منتفعا بها صورت دومره نه ظاهر شوی چې بدعت واخصل شي څنګه به ان ياكلها حيوان چې حيوان يخري دي نه رسیدلی وقيل شاولي سينه خصي اول چې سيده كما في الكافي وغيره ويفسد وذا خبر کوي بيع فاسد وي ان شرط تركها على الشجر عند عمر الشيخين ورايدا. امام محمد سبسوي ولا يفسد عند محمد كلا ان بدا صلاح بعض وقرب صلاح الباقي خیالم ده کنه بس دی وخت کې د ترک شرط ولګي مو جایز ده ها که شری بیخي ټول نه بخینو به دام وي جایز نه ده. وعلى الفتوى كما في المزمرات او درې څلور صورتونه به اعتبار د سمانو سره دی هغه نه دی ویلي. یو مرابحه ده چې باید یو شی کې په مثل قیمت باندې په کمی خستی سره د زیادت نه او د تولیه ده چې یو شی په کوم پیسو خستی په ماغي خرڅ کی او زیادت پکې نه وي او بل وضعه ده په کوم پیسو چې شی خستی دغه نه په کم رټي خرڅ کی او بل مساومه ده بس عاقدین چې په کوم پیسو باندې راضي شي هغه به یو کی عام طور دا څه خلک کوي ما کم قیمت باندې چې راضي شي 715 وسوي باغ کسو کو اخلي خرڅي بس تور موافق کم شرایط هغه به موجود وي صحیح ده. اذا اشترى ثمار بستان على ما هو العرف يفتى بالجواز عند شمس الأئمة حلواني والإمام محمد بن الفضل 716 يجوز بيع الشرب تبعا للأرض دا خبرم کړی و چې بيع د شرب چې دا د حقوق مجردونه ده نو د امام محمد رحم الله کوم چام کتابونه کې چلیږي هغه مسله دا چې مستقلا د دې خرڅول جایز نه دي. امام یوسف صاحب رحم الله وی چې مستقلا خرڅول هم جایز دي. پادش ولا حق شرب د وبو نمبر د زمکه په تبع کې خرڅول بین ټول اتفاق دی چې دا جایز دي. خو د کتاب ولا میلان دې طرف ته چې امام یوسف صاحب قول باندې فتوا ده او بيع د شرب مستقلا خرڅول هم جایز دي. يجوز بيع الشرب تبعا للارض بالاجماع دا خو بالاجماع شولا ومقصودا مطلب ځان لدا خرڅول في روايه نيو روایت کې جایز دي او قول مشايخ بلخ واذا اتلفه متلف لهذا کې متلف هلاك يجب الزمان زمان میں واجبي کی مستقلا في نوادر هشام
په نوادر د هشام کې دي چې ان بيع الماء جائز عند ابي يوسف رحمه الله والمحققين من اصحابنا دې باندې جائز ده. واما ما ذكر محمد في الاصل هغه څه ویلي چې ان ولا يجوز نو دا په څه معنی بنا کوي فهو دې معنی وهو انما ذکر في شرب العراق هغه خبره د شرب العراق ولا ذکر کړی دا هو قصه وی بدل ده. واما في بلادنا فبخلافه دغه په خلاف حکم دی جائز ده. ونفاذ الحكم بصحه بيع الشرب منصوص عليه في الاجناس اجناس کی بدی معنی نص شوه دی. وقضاء او فیصله کړی د بجواز بيع الماء وليس لغير او دایم ویلی چې غیر لجائز نه ده چې دا باطل کی لانه روي عن الثاني ذکر د دویم نه روایت د امام یوسف ابراهیم الله نه جواز د بيع الماء بدون الارض هم. 717 نمبر ويباع دود القز عند دود القز عند محمد وبيضه عند ابي يوسف رحمه الله. دا مسله د مولوی صاحب د ریخم کوم چینجی د هغه به به صحیح کني انډي خرڅول به صحیح کني با نو امام محمد رحمه الله وی دواړه صحیح دي او امام یوسف رحمه الله وی چینجی خرڅول صحیح نه دي او انډي خرڅول صحیح دي او امام صاحب وی دواړه ځان خرڅول ټیک نه دي. او موږ ویلو قول الصواب په حواله باندې چې فتوا امام محمد رحم الله فقول الله وی ولدا ذکر کړی دا چې موږ په شریعت کې د کوم شي نه ست طریقې سره پیدا خستل کی چې مباح فایده وي نو هغه مبيع جوړېدل شي خرڅول اخستل جایز دي او دا هم د قشاندي فایده خستل کی ګورې دا. ويباع دود القز عند محمد رحمه الله وبيضه عند ابي يوسف رحمه الله ومحمد دي دوار بنزماني خلافا لأبي حنيفة في السورتين والفتوى على قول محمد من جواز بيع كليهما من البحر في البيع الفاسد ملخص. 718 بيع الكلا غاياغاني خرڅول چونکه حدیث کې دی غیا او بور دي کې ټول خلکو حق دی نو کړي یو سړي پټي کې د خپل راختلې وغیا نو هغه څوک یا د کرلې ده نه د خپل راختلې ده نو به خرڅول نشي او دا خبر عمر سره کړی و کچري نور خلک د په پټي کې دا نور خلک راځي او ریبي او داینه پریږي نو قاضي په بده باندې جبر کوي یا کټ کباري وروله نه پټینا او خلکو ته اجازه تو که چرای شو سب پټی نه کټ کی. بهرحال کې وسری په خواري وکړ خپل وکړل لکه شوتل وغیرہ چي دي هغه به خرڅولې شي یا دا کم چې خپل کړل راغتلې دای کټ کړه او سنبال کړه او به خرڅینو خرڅولې شي او دغه سنبال شوه کچا ویوړل نو واپس کولې هم دي شي ځکه دا د ځان لدی وګوره لکه کو دې راځي او کله بل کس راځي او کټ کولې شي شران دا واخه کنه. بيع الكلاء الذي نبت في أرضه من غير إنباته باطل خرڅولې نشي لأنه ليس بمملوك وكذا بيع الماء في الحوض دغشان وبب حوض کې او پکوي کې كذا في فتاوى قاضي خان في البيع الباطل وإن قطع الحشيش الذي نبت في أرضه يغي کټ کړه فيجوز بيعه او کچا ویولته وله أن يسترده دا جائز ده چې واپس دي کې ممن دا چانه خذ هو چا چې دا اوچت کړي كذا في شرب الترخاني. 719 دا خبرم کړی و چې د بوټو په سرونو کې کې میوي دي یعنی په بوټو کې میوي دي لا شو کولې نه دي پټي کې ولاړې نه خرڅولې جایز نه او چې کټي کې کور ته وروړي نو خرڅولې جایز دا فرق دی. پټي کې چې ولاړې نه غو ټول دي او چا چې کټل صرف داغه شو دا قاعده مونږ ویلی و چې مباح شي ته شاید ورسېدلو هم داغه جوړيږي دا ویلو کنه استیات ښکار کې مونږ ویلو شرکت پتا کې نه دي صحیح په مباح اشیاء کې ځکه هغه کې چې چا ید څنګه دي الفاظ مزیدار شان الفاظ دي لمن سبقت ید الیه یده دې څنګه دي خلجی اوس کوم خبرم کوله خو دې د مولا اخر نکی بوټو کې میوي دي لا شو کېدل نه دي نو که دغه جنس په میوه باندې څوک خرڅي یا اخلي دا جایز نه ده لکه پته نه لګي چې بوټي کې څومره میوي نو د ربا شوبه ده بکی بلکې ربا ده بکی البته په بل جنس باندې خرڅي نو شون کې خو کمې زیاته جایز دي نو به جایز ده. او شراء الثمار على رؤوس الاشجار بصنفها لا يجوز وبصنف اخر لا يجوز هم بسلی کړو کنه
وبصنف آخر او په بل صنف باندې او په صنف آخر باندې بعد الادراك يجوز وبصنف آخر شنو سنجي وبصنف آخر ما څه ویلو وبصنف آخر وبصنف آخر هم صحیح کی مضاف ځکه مخکې بصنف هامو بعد الادراك يجوز مخکې راځي 720 بيت منك جميع ما في هذا البيت یو سړی بل ته وای کوټه کې چې څه دي ټول درمانه در خرڅو ما مشتری ته پته ای چې څه شتا نو کبه به یو کې صحیح ده او که مشتری ته پته نه او وایخلی نه به صحیح نه ده کې دې شي سم پکې نه بيت منك جميع ما في هذا البيت والمشتري يعلم ما فيه اجازه وان لم يعلم لم يجوز عندهما امام یوسف سب دې تم جایز وي څه پکې نه خو چې به وګوري پکې یعنی پته وته نه یو چې وګوري به پکې نه به وي جایز ده 731 یو سړي کور خرڅ کو حدود ولنه دي خو دي خو مشتری ته معلوم دي بس جایز ده اطراف مشرق کې څوک دي مغرب کې څوک دي شمال جنوب کې دا پیژندل لازمی نه دي اذا باع دارا ولم يبين حدودها جاز اذا كان المشتري يعرف حدودها ولا يشترط معرفه جيرانها جيران دغه جيرانها 722 دا خبرم کړي و چې کله بیا فاسد وشي نو څلور احکامات پکې جاری کیږي یو د غدري شرایط چې موجود شي قبضه پکې وشي په حکم د بای باندې وشي او عوضین مال وی نو یو حکم دارږي چې مشتری مالک شو دویم حکم په دوړ واجب ده چې فسخ دي کی دریم حکم کچري د مشتری بلاس کې د مبيع هلاک شول نو قیمت به ور کوي بای ته قیمت سمن او څلورم کده مشتری دا شی خرڅ کی ملک نه وباسي نو ام صحیح ده مطلب چاته هی بکای بچای خرڅي صحیح ده البته دا شیخ الاسلام لیکلی ده چې په دغه بیا فاسده کې شی مثال بلس روپۍ غیست دی او په درمګړی باندې په 15 خرڅ کو دا 15 روپۍ ولا ټیک نه دی دا به صدقه کوي واجب التصدق دی غلطه طریقې وګټلې وګورئ لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد الا انه اذا هلك المبيع في يد المشتري يو او استهلك وهلاك دا صورت دی چې هغه کې به قبضه فسخه چې کوم نه ختم شي هغه کیسه ورکه شي او اخرجه من يده ببين صحيح او بهبه من اخره او زاد فيه المشتري په کې زیادت کوم بیا کې شین دی وشي من مال د خپل مال له کې زیادت وکړو مثال وګوره کنه کما لو كان المبيع دارا فعمرها ده کنه تعمیر وکړو او ارضا فغرس فيها شعرا زمکوا بای فاسده کې ونه بکو کړلې او تغیر یا کم مبيع چې بای فاسده کې متغیر کړلو اسم المبيع بان كان حنطه فطحناها وجعلها دقيقه تجوکړه بطل حق الفسخ في هذه الصور 723 نمبر اذا فسخ البيع الفاسد کبای فاسده فسخ شولا نو بس مشتری ته بای ته خپل مبيع وسپرل شي کچري مشتری په قبضه کړی وي او مشتری ته خپل پیسې واپس ورکړي کچري بای ته ورکړي فین کان البایع قبض د حبس مسله ذکر کړل اچھا جی دا خبره ده بالکل مشتری دا ویلی شي بای ته چول می پیسې راکا ال بد د مبيع واپس تر کوم ټیک ته دا خبره اذا فسخ البيع الفاسد فان كان البائع قبض الثمن كان المشتري كان للمشتري مشتري لپاره جایز ایح بس المبيع الى ان ياخذ الثمن چې ثمن خپل واخلي ويسترده من البائع او طلب د واپسې وکي د بایع نه بيع تلجئه دا بیان دا بيع د تلجئه بیان کوي بیان په بار د بيع تلجئه کې دي نه تلجئه دي بيع تلجئه چاته ویلې کې تاسو متوجي شي عام طور باندې دي صورت له پیخ راځي چې وسلې دې په بل منراله او هغه شی تی اخلي چې لکه دا نه اخله مدارا کماله یې خپلوان دې سي تی وړي ایت څوک په زور باندې خلی غاصب باچا دي څوک هم دي نو دا بل ته وي سړی را روان دی او د سی بوکو چې زه به وایم چې دا ما په خرڅ کړی او ته به چا ما باندې خرڅ کړی دا دروغ وایو
نو دا بیا چې کوم دا ټول اتفاق دی ټول اتفاق چې دي کې احکامات نه جاری کیږي دا فاسده ده نه مشتری د مبيع مالک جوړیږي بده بیا دل جای کې ونه بای د سامان مالک جوړیږي راسي به کې نافذین نافذول شي کنه رست کو وړي چې مونږه نافذ کو نو هغه کې به دا حکم دی که صفاوي خپل کتاب ور ذکر کړی دی کله مطلب هغه ویره ختم شوله او غالي چې دا بیا نافذ شي نو دا سی به وای چې لکه کما بیا تلجیه مخ کې من کړي و تعالی مې بیا در کړي و تا مال مسمن را کړیو هغه تلجیه اعتراض کو او اثر نه وي بیا جوړو بس ټیک ده دا به اوس نافذ شو او کله سی وای چې بس مزه صحیح شو لمړ هم د ټیک ده اعتراض مونږ کی باقاعده نه به نه صحیح کیږي او که مطلق بریدي هیڅ مونږ وای نو به مې صحیح دار چې نه صحیح کیږي په یوه کې به کنه وته وګورئ بيو تلجا هو ان يخاف الرجل السلطان دا چانه یریږي ما تاسو ویلو با چانه یریږي فيقول لاحد سوتوي اني اظهر زب ظاهرو مچ اني بيت داري منك اقول من درمان الخرس کو خو ګره وليس بيون في الحقيقه بيو باقیت کې نه دي چې به داوی وکي الکشن زي مقدمه مسلې دي بس تاسو څه سبا خدمت کو دوی التلجا كالهزل دا د هزل بشان ده که هزل پیجنې ټوکی یو لب ذکر شي دا غینه غیر ما وضع له معنا مراد شي بغیر صد قرینه نه دا هزل وای کا بغیر صد استعاره وغیرہ نه کو استعاره بکی به خو مجاز ده دې په مقابله کې بل شي چې کوم دی هغه څه ته وي زد هزل تا سیریز چې وته مونږ وایو صحیح جد ته وي جد کې پیدا کار دی جدهن جد چې یو لفظ نه موضوع له لفظ معنی واخستل شي موضوع له معنی یا غیر موضوع له معنی وي خو سره استعاره پوجا کافي دی باندې کا څنګه نشو څه وته ګوري چې په ګوري ګورا التلجا كالهزل في الاحكام كما في المنار فان تواضع وذا خبره کې کوم چې وخت ما وکړه کشر تواضع على الهزل باصل البيع اصل بیا باندې دوړ ویل چې ادم د سبو کو اتفاق یو کوم تواضع معنا ده اتفاق یو کړلو على الهزل باصل البيع د هزل ولا کوم قصه وا باغي اتفاق وکړلو د اصل بيع واتفق اچھا جی ورته سی وي ته اتفاق معنا مکوي فإن تواضع على الهزل باصل البيع شکل دیو وضع کړه لری کړه هزل ولا قصه په اصل بيع سره لری کړه اصل بيع کو اوس ورسېدل کنه واتفق على البناء او بنا به وکو صحیح بيع واتفقا دې کنه اتفاقا لیکل ولکه ټیک ښه واتفقا على البناء على البناء څه مطلب بناء العقد على المواضعه چې بنا د عقد په ماغه وضع معنی وکي کوم چې مخکې کړي د هزل والا تاسو پوه شئ کنه عبارت به څنګه وایو فإن تواضع على الهزل باصل البيع کچره دیو کیک دی په هزل باندې اصل بيع هغه دا خبره دا صحیح جوړیږي کې اتفاق معنی وکي مرانی کی نه یعنی اتفاق وکي په هزل باندې د اصل بيع دا معنی صحیح ده او اتفاقات په تفسیر دی اتفاق وکي په بنا باندې بنا د عقد کی دی په موازعه يفسد البيع بيع بفاسد ویلاده من رضای بالحكم په حکم باندې حواله نو راځي نو سم نه وړي وتا فصار كالبيع بالخيار المؤبد دا بدل شي لکه بيع چې وکي او همیشه د بار بوته اختیار وي دا خو نه کیږي یعنی هر همیشه د بار بایع مشتری ته د واپس اختیار وي فلا يملك بالقبض لهذا احکام بنه جاری کی او قبضه په مالک د قبضې نه جوړيږي نو اوس وی نه اتفق على الاعراض اعراض من اتفاق کی چې دا ختمو بیان قال دولو وی بعد البيع اعرضنا وقت البيع عن الهزل بيع وقت من اعراض وکړو د هزل نه کوم هزل هم کړی دی اوس د بيع وقت وی من غیر اعراض وکړو چاته اعراض وکړو الى الجد نو فالبيع الصحيح فالبيع صحيح والهزل باطل فالبيع صحيح والهزل باطل وإن اتفق على أنه لم يحذرهما
دواړو اتفاق وکړو چې منګه چې کله به صحیح کوله نو دا خد شي کلم چې به کوله زمونږ زړه ته دا نه راغلی چې دا څنګه ده دا خبره نه راغلی دوړو اتفاق على انه ما لم يحضرهما شيء عند البيع من البناء والاراضي اول خو بيع تلجيه کړي دا غي نه پس خبره کوي کنه چې موږ له دا شي نو راغلي یو صورت یا اختلاف په بناء على الموازاه کراله والاراضي یو چې مثال په تور معنی منګه پما غیبانی موازاه وکړه مکه بيع وتلجيه او صحیح تمواړه ولا او بل وی چې نه اوله مغینه اعراض کو رستم به صحیح تر واړه وبدي کې اختلاف رااله نو فلق صحیحون عنده في الحالين امام صاحب نظمانی په دوړو حالتونو کې صحیح ده خلاف اللومات صاحبانو په نظمانی نه ده صحیح په دې اخیری برت پوه شولې څنګه خبره وروته لته مینستا کې اتفاق وکړلو بدی چې منګ اول منګ وضع وکړل په حاصل د اثر بایه به خو صحیح نه ده دوړو اتفاق چې منګ دا چل کړی دي او که دوړو اتفاق ورستو بیان کو شهر منګ اول رازو کورسته مسل بیا وکړه نبی بل اتفاق صحیح ده او که اختلاف پکړل امام سے بني صحیح ده او د صاحبانو برزمانی نه ده صحیح یا خو اتفاق را لې چې موږ څنو ویلي او یا اختلاف را لې دغه دواړه صورتونه دي اخیره کې چې امام سے وایي صحیح ده او صاحبانو یې نه دي خجي وين اختلفا فدعا احد ان البيع كانت تلجئه والاخر ينكر لا يقبل قول مدعي التلجئه وليس دوړو بيع وکړل یو پکې وای دا بيع خو موږ تلجئه کړی دا او بل ته انکار کوي غنه که صحیح بيع هم کړی دا د څوک چې دا خلاف اصل داوا کوي د تلجئه قبه غوهان راولي او کوم چې د اصل بيع د ظاهر موافق خبره کوي غم مدعا عليه دا هغه قسم کوي وين اختلاف عليه فدعا احد أن البيع كانت تلجئة والآخر ينكر لا يقبل قول مدعي التلجئة إلا ببينة ويستحلف الآخر بل بقسم غسل کیږي پوه شو لې به مخ راځي البيع بالوفاء دا د مخ کې تیر شوی دا بيع بالوفاء چاته وي چې د بای پیسې بکار دی ور سره نشته مشتری له ورشي مشتری ته وي دا مبيع والا او پیسې را لراکا خو چې کله مم پیسې در واپس کړې ما یا زما ورسو نو به بدر نه واپس تا مبيع اخلم یا خاص مودي پوری په خرڅ کې دغه مودي پوری باید واپس به نه علم تدری وړ صورتونه دي خاص مودي پوری یا کله ما پیسې در واپس کړې یا زما ورسو در واپس کړې مبيع با واپس راوړي دې ته بیا بل وفا ویل کیږي زمون متقدمینو کتابونو کې دي لکه څنګه چې موږ شروع کې مې دلته هم دي دا به صحیح نه ده خیالم ده کنه دا خود راهن په شکل کې کار دی خو متأخرین ویلي دي کچري دا څه کې تاسو لږ متوجه شئ تنوي سي دالي کړی دي امداد الاحکام کې دا مسله ده کبه یو کې مثال بدی مولي سماندا کتاب زور خرڅ کما کله چې ما د بيع کوله بده سل بیاقت کې شرط متونه لګولو بس دا کتاب په ور خرڅ کو دا اغه نه پس نفس وادم وکړه یو وثیقه ولیکله چله کدا کما کله تا ته پیسې راوړلې تم به باندې واپس را خرڅې شرط ونه لګي چې وثیقه ولګي عقد باقاعده وکي دا غینه پس ته قشن وثیقه ولګي نو چون کې معاهده پوره کول خدا واجب دي نو چې کلم د پیسې راوړي بس واپس وکي نو به هم صحیح شول خبرم اوله به هم صحیح شول او دیمه هم صحیح ویږي کنه دا شرط په کوونه لګیدل دویم دا چې عقد وکي غینه بس شرط ولګي باقاعده چې لکه پیسې مې راوړي واپس به راوړي راکې به راته نو متأخرین دې تم جایز ویل ده کراهت سره جایز ده وای شولې باندې خبره او عام فتوا دار چې بیا بل وفا صحیح نه ده نو تقیس ابو وغیرہ ټول دا خبرې لیکلي دا کوم صورتونه چې موږ په دغه طریقې سره جایز ده وګورئ البيع بالوفاء ان يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين دا عین شدر معنی خرڅومه بما لك علي دا قرض په مقابله کې چې ستا په ما معنی من الدين خو غره واوره على اني بدي شرط متى قضيته ندا کسل بعقد کې شرط ولګول دا یو صورت د فاسد شي چې کلم ما دا پیسې ته واپس کړې فهو لي مبيع به واپس راکې یاد شي وي على ان تبيعني مني ما معنی به واپس را خرڅې
متا جئت بالثمن کله چې مزه پیسو باندې مې راته وکړلو کله چې ما په پیسو راته کو 757 وقد له في جامع الفصولين فصلا مستقلا وذكره صاحب البزازية في الباب الرابع في البيع الفاسد في أكثر من نصف وراسته پورا بیان بکړی دی کتاب بیان کړی دا بیان ټیک نه ده 728 البيع بالوفاء في حكم الرهن دا په حکم د رهن کې ده لہذا ها سره وایره کا ما څه استاد د حواله نه ماده جوړ کړو 757 جیل نمبر 56 هذا بهرحال ورکی گئی 728 نمبر ماده شروع شول نو بیا بالوفات چې دا په حکم د رهن کې ده نو دا کوم مشتری چې دی کنه ته به دینه فایده نه اخلي ځکه دا مبیانه ده بلکې دا شی مرهون دی في حكم الرهن لا يملكه ولا ينتفع به الا باذن مالكه مالک په اجازه استعمال ولې شي هغه باندې یا قدیبل کا وهو ضامن لما اكل من ثمره كمثال ونه منو داغي وی خړلې یا عام ثمرات یاد کی یو شی داغي فائدہ حاصله ولا ثمر نه دغه مراد دی واتلف من شجره دا بزامین وی کچروي خړل داغي میوي او هلاکی کو دا شی مرهون کما ونه واغه هلاک کړل باغ ماو نو چې هلاک کو دغه موافق بدینم ختميږي د مشتری خو بای معنی الټا دین دی کنه ویلو کنه رهن په باره کې ساسو ذهن کی وایز خود الدين بهلاکه لو بقیا کشری دا دین باقی وی نو بس په هلاکت دغه شی مرهون باندې بدین ساقطيږي وللبای بای ته جایز ده استرداد او چې واپس کی اذا قضا دین او کله چې مشتری تخپل قرض واپس ورکی وقيل شاولی انه بيع صحيح يفيد لبعض احکامه وإذا بيع سيدا او د بعض احکام مبارک فایده ور کوي کنه هغه دا من حل الانتفاع یعنی رهن بشن دران کې دا کار دی شی مرهون نڅوک بدن شیخ استله هغه دا خبره ده سیده منګ کې تعویل وکړو تعویل ته ضرورت نشته شی مرهون نڅوک فایده شیخ استله بیا ویل وفا کې دغه مبینه فایده خستل شي دا فرق دی الا انه لا يملك بيعه البته دمر ده شي خرڅولې نشي شامنه د مشتری چره قال زيلعي وي في الاقراء وعليه الفتوى فائده غسل شي خرڅولې نشي قال مشايخ بخاري البيع بالوفاء بمنزله البيع الفاسد وانه يفيد الملك عند القبض بوقت فائده ملك فائده وركي والمختار انه رهن وهو قول اكثر المشايخ وافتى به ابن كمال وابو السعودي الاكبر وغري